لیکن زموږ ستاسو په معاشره کې خبره بالعکس روانه ده. زموږ ستاسو غیرتمن هغه دی چې هغه د کور والا باندې غیرت وکړي. الله اکبر. او ډېرو کسانو څخه مې دا اورېدلي چې وایي پر ملایانو باندې د کوروالاوي ډېرې ګرانې دي. دوی د خپلو کوروالاو ډېر خیال ساتي. حتی په بل تعبیر باندې چې ورسره جوړ نه وي هغه خو بیا چپه او راسته خبرې کوي. راسئ د الله رسول د خپلو بیبیانو په باره کې څه فرمایي دا خبره لږ په غور باندې واورئ او بیا یې تر هغو کسانو ورسوئ چې هغه په علماو باندې دا لګاو کوي. د الله رسول فرمایي یغلبن کریما، په تاسو کې شریف انسان کریم انسان څوک دی؟ کریم انسان هغه دی چې پر هغه باندې خپله زنانه غالبه وي. دی مغلوبه وي هغه زنانه پر ده باندې غالبه وي. هغه زنانه و ده ته خبره کولی سي او دی د هغې زنانې خدمت کوي. دی د هغې زنانې و هر خدمت ته حاضر وي. د الله رسول فرمایي کریم کس دغه دی. او په تاسو کې بد کس څوک دی؟ د الله رسول فرمایي ویغلبهن لئیمه، او په تاسو کې بدمزاجه کس بیا هغه دی چې هغه پر خپله زنانه باندې کومنداني کوي، پر خپله زنانه باندې سختی کوي. اوس د الله رسول فرمایي چې ما ته کم کس خوند راکوي؟ د الله رسول فرمایي فاحب ان اکون کریما مغلوبا، ما ته دا محبوبه ده چې زه دې د خپلې زنانې د خپلې کوروالا خبره ومنم، د هغه پر مزاج باندې دې ولاړ سم او ما ته الله تعالی شریف ویلی دی زه دا شرافت خوښوم او له هغه سره سره دا مغلوبتوب هم خوښوم چې زما ښځه دې غالبه وي زه دې مغلوب یم. لیکن الله تعالی به د دې په مرتبه کې ما ته شریف ووایي ولا احب ان اکون لئیما غالبا. دا غیرت زه نه خوښوم چې زه پر زنانه باندې جرأت کوم، پر هغو باندې ځان غالبه بولم او الله تعالی و ما ته سخت مزاجه سړی ویلی. نو د الله رسول د خپل ځان دپاره هم دا خوښوي چې زه شریف یم لیکن مغلوب یم د زنانې په باره کې. حتی په روایاتو کې راځي چې محمد رسول الله به په کور کې له خپلو زنانو سره هم کار کوي. دا د خاوند دپاره د پیغور خبره نه ده، لیکن زموږ ستاسو په پښتنو کې خبره بالعکس روانه ده. زموږ ستاسو غیرتمن کس هغه دی چې هغه پر زنانه باندې راولاړ سي. زنانه ووایي ویې ټکوي. د زنانې وهل خو داسې دی لکه سړی چې دیوال ولي. هغه خو له تا بغیره بل اسره نه لري. ستا په نامه باندې ټوله زندګي ناستی، د هغې ناس خو به ته وړې، هغه خو د باندې نسي وتلی، د هغې هر فرمایش به ته ورپره کوې. نو الله تعالی دې زموږ ستاسو کې د محمد رسول الله حسن اخلاق پیدا کړي. هغه له خپل کوروالا سره دا رقم ګزاره، له خپلو قریبانو سره یې دا رقم ګزاره، له یو یهودي بچي سره چې هغه کافر دی له هغه سره یې هم دا رقم ګزاره چې حتی د ده له ښو اخلاقو په زراو نه بلکې په لکاو انسانان په ایمان باندې مشرفه سو. الله تعالی دې موږ تاسو ته هم د محمد رسول الله اخلاق حسنه را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد